بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو، تاسو ته دغه مجلس معلوم دی چې د شیخ رحیم الله حفظه الله او د عبدالخالق سیفی په مابینځ کې چې دا کم مجلس روان دی د میلاد پر موضوع باندې دا به تاسو اورېدلی چې دغه د تخصیص شرعي پر نکته باندې دی. او اوس چې کوم دی ایاز باچا سیفی بریلوي هم دا ویډیو کړې ده چې زما دا چیلنج قبول دی. نو دی بیا راولاړ سوی دی، د هغه مخکې ویډیو کړې ده چې په هغه کې دا اظهار کړی دی دغه شی چونکې دی ثابتوی نشي په دا مدعا کې دی کمزوري دی، دلایل نه لري. نو ځکه مخکې دا ویډیو دی کړې ده پای کې دا اقرار کړی دی چې موږ د تخصیص شرعي قایل نه یو بلکې د تخصیص عرفي قایل یو. او حالانکه عبدالخالق سیفی چې کوم دی هغه مخکې هم دا ویډیو کړې ده، دا بیان موجود دی. او بیا د شیخ رحیم الله سره پر دې باندې تقریبا 20 منټه د مکالمه سوې ده، په هغه کې دی بالکل ناکامه سوی دی. پر تخصیص شرعي باندې د یو دلیل هم نه دی پیش کړی. نو هغه شی موږ تاسو په دلیل کې پیښوو انشاءالله چې د قول دی د وینا ده چې د زه بالکل تخصیص قایل یم او په دغه ورځ باندې د زیات ثواب قایل یم، خاص په 12 ربیع الاول باندې په دې کې چې کوم دی هغه زه د زیات ثواب قایل یم. نو اوس چې کوم دی ایاز باچا راولاړېږي دی د دغه مشکل خلاصوي. نو دا مشکل یې ته نسي خلاصولی، تا د یو وار دغه مسله په خپل کور کې سره حل کړي چې تاسو د تخصیص شرعي قایل یاست که نه یاست. یو وار دی ایاز باچا او عبدالخالق سیفی مناظره سره وکړي چې دی تخصیص شرعي قایل دی که نه دی قایل. عبدالخالق د تخصیص شرعي قایل دی او ایاز باچا وایي زه د تخصیص عرفي قایل یم او دواړه دي سیفیان. نو زموږ د مناظرې زموږ سره چې دوی مناظره کړي د هغه مخکې دی وار دوی خپل مابین کې دا مناظره وکړي، دا شی دی حل کړي، بیا به موږ دوی سره کښېنو په دې شي باندې او پاتې شو زموږ د عبدالخالق سره چې کوم موضوع ټاکل سوې ده هغه تخصیص شرعي ده. ایاز باچا چې کوم دی هغه بیا ځای کې راغورځېدلی وي. دی کله کله وایي تاسو تخصیص شرعي کړی دی، تاسو تخصیص شرعي کوئ. تخصیص چې کوو دا تعین عرفي دی، دا تخصیص شرعي نه دی. و زه د ملایانو ته ګوره دا وایم چې زموږ خپله نظریه او عقیده دا ده، د طالبانو ته هم وایم چې هر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې میلاد وکړي دا ثواب لري. خو زه خپله عقیده تخصیص لرم، خو زه خپله عقیده تخصیص لرم، خو زه خپله عقیده تخصیص لرم. مولوی آغا صاحب خو درته ویل چې موږ تخصیص نه دي کړی. زه د تخصیص عقیده خپله لرم، زه د تخصیص عقیده خپله لرم، زه د تخصیص عقیده خپله لرم. او پر دا عقیده باندې مې ټول دنیا ته چیلنج هم دی انشاءالله مناظرې ته مو سره تیار یم. او پر دا عقیده باندې مې ټول دنیا ته چیلنج هم دی انشاءالله مناظرې ته مو سره تیار یم. او پر دا عقیده باندې مې ټول دنیا ته چیلنج هم دی انشاءالله مناظرې ته مو سره تیار یم. زم چې هر ورځ مو ثواب لري دا خبره صحیح ده، مګر دا خاص ورځ کې یو خاصه شته چې د کومه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت خاصه ورځ ده، په هغه خاصه ورځ مې در نور ټول کال ډېر ثواب لري. په هغه خاصه ورځ مې در نور ټول کال ډېر ثواب لري. چې کوم د 12 خاصه ورځ ده په هغه خاصه ورځ بیا در نور ټول کال زیات ثواب لري. ګوري طالبانو دا یاد ولرئ. هر وخت نن د میلاد شریف جلسه ده، د موږ راغلي یو په دې عقیده ورته راځو چې الله به اجر راکوي. مګر خو د 12 په ورځ باندې تر بل چا ډېره عقیده د اجر ورته لرم، خو د 12 په ورځ باندې تر بل چا ډېره عقیده د اجر ورته لرم چې په دا ورځ در نور وخت فضیلت او زیادت شته. ځکه زموږ مسلمه عقیده ده د علماو ټول اهل سنت پر دې اتفاق لري چې والوقت اذا كان افضل فالعمل الصالح فيه كان افضل. مولا علی قاری صاحب ابو نصحیه کې باب فصل ثانی کې وګوره لږ د فصل ثانی مخکې دا خبره لیکي چې یو وخت فضیلت پیدا کړي عمل صالح خپله پکې افضل د عمل چې په دا ورځ در نور وخت فضیلت او زیادت شته. ځکه زموږ چې په دا ورځ در نور وخت فضیلت او زیادت شته. ځکه